أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله مولانا العظیم. دې آیتونو مبارکو کې الله رب العزت د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم او د ایمان والو د کافرانو سره د قتل او قتال واقعات ذکر کړی دي او د اسلام چې کومه لویه غزا ده چې هغې ته جنگ بدر ویل کېږي د هغې ذکر هم الله رب العزت دې آیتونو کې کړی دی. مجاهد رحمهم الله او کلبی رضی الله تعالی عنہ ویلي دي چې په اول د ورځې کې رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها د کور نه راووتو او پیاده لاړو احد ته او د صحابه کرامو صفونه چې کوم دی جوړ کړل د پاره د جنگ لکه چې ودرولې شوي دي نښه او دارنګې د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم چې کله د جنگ احد اعلان شو روایتو کې راځي چې هر کله ابو سفیان په دریم کال د هجرت د دریو زره راښکله سره چې 200 زغرپوش او 200 سوار په اراده جنگ راغلل او د احد په میدان کې کوشو په ورځ د جمعې په اوما یا لسم د شوال نظرو کسانو او د 300 منافقینو سره یعنی پورا زر کسان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د ځان سره د احد میدان ته روان کړل. په دې کې 300 منافقینو چې هغه واپس د جنگ نه چې کوم دی د لارې نه راوپس شو او باقي 200 اصحاب ورسره د کفارو د مخې نیوو دپاره چې کوم دی لاړل. عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه یې د 50 تیراندازو سره په یو کنډو د احد باندې چې کوم دی کېنو او دا یې ورته وویې که چېرې مونږ غالب شو او که مغلوب شو په هر حال کې به تاسو دا کنډو نه پرېږدئ. که چېرې تاسو دا کنډو پرېښودو کېدی شي چې کافران د هغې طرف نه حمله وکړي. بیا هر کله چې جنگ شروع شو او کفارو ماتې وکړله او مؤمنان په هغوی پسې چې کوم دی په مال غنیمت پسې ور روان شو نو دې صحابه وویې کېدی شي چې د جنگ د وخت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم یاد کړی دی اوس خو جنگ ختم شو حالانکه د دې امیر چې کوم دی عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ دوی منم کړل چې تاسو داسې مه کوئ لیکن دغه کسان چې کوم دی 50 تیرانداز دوی دغه کنډو پرېښودو او د نورو صحابو سره چې کوم دی په مال غنیمت کې ځان شریک کو او په کافرانو پسې تعفف وکړو. نو هر کله چې کافرانو ته پته ولګېدله چې د شاخوا د کنډو چې کوم دی دا خالی دی نه هغوی د هغې طرفه چې کوم دی راوګرځېدل او حمله یې وکړله. عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ او یو 2-3 صحابه ورسره نورو هغوی مقابله وکړله لیکن هغه شهیدان شو
او دغه نه چې کوم دی صحابو ته ډېر نقصان ورسېدو. روایاتو کې راځي چې اویا تنه صحابه کرام له امیر حمزه رضی الله تعالی عنه سره پکې شهیدان شول او د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم غاښونه مبارک چې کوم دی په دې کې مات شو. نو دا آیت نازل شو چې تاسو چاپیره کیدونکي او یاد کړئ هغه وخت چې رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د ساخ په وخت له عیال خپل سره تیار شو او مؤمنانو ته په قتال باندې الله فرمایي وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ او یاد کړه هغه وخت چې وته ته غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين ساخ پوت لا عیال خپل سره مقاعد للقتال چې تیارول د مؤمنان لره ځانونه د پاره د جنگ. والله سمیع علیم او الله تعالی اوریدونکی دی او عالم دی په دې خبره باندې. یعنی دغه کنډاو د جنگ د مورچې د پاره ځان تیارو او د مسلمانانو صفونه چې کوم دی برابرول. په دغه وخت کې چې کوم دی کافرو حمله وکړه. اذ همت طائفتان منکم په هغه وخت چې اراده وکړه ډلو له تاسو نه ان تفشلا د دې خبرې چې به زړه شي والله ولیهما او خدای دوست دی د دوی وعلى الله فليتوکل المؤمنون او په خوا باندې چې دوی توکل وکړي په الله باندې دي مسلمانانو. ولقد نصركم الله او خامخ په تحقیق سره مدد کړی او تاسو الله ببدرن په بدر کې وانتم او تاسو ازلا عاجزان یعنی تاسو کمزوري وای چې هغه دوه ډلې بنو سلمہ او بنو حارثه قصو کو چې عبد الله بن ابي بن كعب سره وتختو او بیا الله پاک زړه دوی مضبوط کو او دوی ودرېدل د جنگ لپاره. ځکه الله فرمایي ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلا او خامخ په تحقیق سره مدد کړو له تاسو سره الله د بدر په میدان کې او تاسو عاجزان وای. فاتقوا الله پسورېږئ د هغې الله نه لعلکم ښایي چې تاسو تشکرون شکر وباسئ په دې خبره باندې. تاسو شکر وباسئ په دې خبره باندې. علماء لیکلي په هغه وخت کې تاسو لږ او کافران ډېر وو او بل دا چې د هغوی سره سامان و او تاسو بې سامانه وئ. نو الله تعالی تاسو غالب کړئ او کافران مغلوب کړئ او یا تنه ترېنه د کافرانو نه قید کړی شول او یا ترېنه چې کوم دی هغه قتل کړی شول. او اوس تاسو ولې چې کوم دی نامردي کوئ او په زړه کې چې کوم دی شکوک او شبهات ځان راولئ په الله باندې اعتماد وکئ لکه څنګه چې الله تاسو په احد په میدان کې چې کوم دی مدد درکړی او داسې به الله رب العزت تاسو له دلته مدد راوغواړي. استقول للمؤمنین آیات کړه هغه وخت چې تا وویل مؤمنانو ته الی یکفیکم چې آیا بس به نشي ستاسو ان یمدکم دا چې مدد وکړي له تاسو ربکم رب ستاسو بثلاثه آلاف من الملائکه پدری زره سره له ملائکو نه چې رالیږلي شوي دي منزلین لپاسه. علما ری پدری زره ملائکو سره په واقع کې یو ملائکه هم د ټولو کافرانو له بس وه لیکن الله پاک د پاره د خوشحالۍ د مؤمنانو اول زر ملائکې چې کوم دی راولېږلي بیا یې 3000 کړې بیا یې 15000 کړې. دارنګه چې کوم دی الله رب العزت د مسلمانانو ایمان والو مدد په ملائکو سره چې کوم دی د بدر په میدان کې ولیکو. بلا ان تصبروا او بس بشي که تاسو صبر وکړئ وتتقوا او پرهیزګاري وکړئ ويأتوكم من فورهم او راشدا کافران تاسو لرا لقهر د دوینا هذا يمددكم نو دا چې دا د
مدد وکړی شي له تاسو ربکم رب ستاسو بخمسة آلاف من الملائکة پنځو زرو فرشتو سره یعنی ملائکو سره مسومین چې علامت داری بوي. علماء لیکلي دي ویلي دي اور رضی الله تعالی عنه چې زوی د زبیر دی چې هغه ملائکې به سوري وي په اسونو برګو باندې او زړې پګړې به چې کوم دی تړلې وي یعنی علامه د هغې فرشتو ملائکو چې کوم دی د بدر د میدان لا چې مدد د مسلمانانو له راغلي د هغوی علامات دو چې په برګو اسونو باندې به سوري وي او دارنګې چې کوم دی زیړ پټکې به په سر و. وما جعله الله او مگر وما جعله الله او نو ګرځولې دا مدد الله تعالی الا مگر بشرا زیر لکم تاسو د پاره ولتطمئن قلوبکم به د پاره د دې چې پارام چې زړونه تاسو په دې باندې ومن نصر او نه دا مدد مگر الا مگر من عند الله لطرف د الله نه العزیز الحکیم چې غالب د خاوند حکمت دی. لیقطع د پاره د دې چې پریکړې وي دو طرفا من الذین یو ټولي لا کسانونه کفرو چې کافران شوي دي او یکبتهم یای خوار کړی وي فینقلب بس وګرځوي خائبین نا امید لخپلې ویرینا. لیس لک من الامر نشته تعالی ای پیغمبره من الامر لدې کارنا شی دوینا اس اختیار دی او سیز او یتوب علیهم او یا رجوع کوي دی په توبې سره علیهم توبه قبل سره په دوی باندې او يعذبهم یا بعذاب وي دوی بشکا فإنهم ظالمون بشکا دوی ظالمان دي. ولله ما في السماوات او دی الله لرا هغه څه په السماوات چې په اسمانونو کې دي او ما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دي. یغفر بخنه کوي لمن د پاره د هغه چا یشاء چې خوښی شي ويعذب او عذاب ورکوي من هغه چاته یشاء چې خوښی شي. والله الله تعالی چې دی غفور الرحیم بخون کې د مهربان دی. نو دې آیتونو مبارکو کې الله د جنگ بدر د مسلمانانو امداد ذکر کو چې الله په 3000 ملائکو سره او په 5000 ملائکو سره چې کوم دی دا غوي مدد وکړو او کافرانو مغلوب کړل او مسلمانان چې کوم دی په دغه جنگ کې غالب راغلل. دا د دې لپاره چې دراتون خلکو ایمانونه په الله باندې جوړ شي او دوی چې کوم دی نامردی نه کوي او په الله باندې توکل کوي او د الله نه مدد غواړي الله به دغه شانتي مدد کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم لك الحمد كما انت اهل صل على محمد كما انت اهل وفعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين.